ستاسو هوست ډاکټر کامران په نیوز ویوز وذ کامران کې ټولو مرګرو ته ټولو مینوالو ته څومره سبسکرایبرز دي زما د چینل څومره ویورز دي په پاکستان کې پاکستان نه بهر هغې ټولو ته د مینې ډک سلامونه پیش کوم او انتهایی شکرګزار یم چې زما د چینل تاسو سبسکرپشن ډیر په مینا وړاندې روان دی تاسو کوئ او ویورز هم د خیره ورو خپل کامنټس پوټ ان کوي لګیا دی لایکس خیر دی کم دي کامنټس هم کم دي خو زه ستاسو بیا هم شکرګزار یم مینوالو ستاسو ټولو د سبسکرپشن او د چینل برمختګ کې ستاسو د مرستې ډیر شکرګزار یم مینوالو نن موږ سره په دې پروګرام کې د نیوز ویوز وذ کامران په دې پروګرام کې یو داسې ملګری مونږ راغلی دی چې هغه د موجوده حکومت یعنی د پاکستان تحریک انصاف یو ډیر سټرانګ ډیر ښکلی سپورټر دی پاتې شوی هم دی او دی هم هغوی سره ستاسو ملاقات کوو نن مونږ سره مینوالو صوبانو صاحب په دې سټوډیو کې موجود دی او صوبانو صاحب تاسو ګوره چې مونږ سره ناست دی راځئ ناظرین چې د دوی نه تپوس وکړو چې د موجوده مهنګۍ په هکله د دوی څه خیال دی د دوی څه تاثرات دي د دوی څه خیالات دي صوبانو صاحب چې لکه د پروګرام ریکارډینګ نه اول ما سره ګپ شپ ولګولو نو هغوی ما ته وویله چې ډاکټر صاحب بس زه خو غواړم چې څه وینا وکړم او موجوده حکومت ته د خپل رهبر ته خپل رهنما ته چې کوم موږ دومره په مینه او دومره په محبت یو مقام ته ورسولو حکومت له مو رسولو چې هغه زما د غږ واوري زما د آواز واوري دا ډېره ضروري ده صوبانو صاحب په خیر راغلی زموږ نیوز ویوز وذ کامران دې سټوډیو ته زما سره په دې پروګرام کې تاسو ته هرکلی وایم صوبانو صاحب څه وینا به غواړئ د پروګرام د ریکارډینګ نه اول تاسو ما سره لکه ډېر ګیلې مانې مو کړې او ډېر داسې تلوسې مو کړې د حکومت نه خپل رهبر نه خپل لیډر نه نو خلک تاسو اوري د نیوز ویوز وذ کامران ویورز تاسو اوري څه وینا کول غواړئ پلیز چې تاسو څه وینا کول غواړئ صوبانو صاحب ناظرین صوبانو صاحب تاسو ته خپله عرضګزاري به کوي او تاسو یې واورئ چې دا څه وایي بس څنګه به وایو ډاکټر صاحب نو حالاتو نه خو زمانه زیات تاسو ښه خبرې نو او بس صوباڼي نه ما هغه ورکړی او حکومت ورکړی دی نو صوباڼي خو د خیره زمونږ هډوکي مات کو والله چې بس بجلی هم ګرانه ده د خیره ګیس هم ګران دی او تاسو خبره نو بس روزګار موزګار هم نشته هر څه والله چې بس سمې اور اخیستی ژوند ډېر ګران دی په دې حکومت کې په ایمان چې بس ډاکټر صاحب خراب ته راوي کړو که نه قسم مې دی په خدای وي والله غرق پر کې واچولو ناظرین صوبانو صاحب خبرې تاسو واورېدې نو صوبانو صاحب څه وایي چې لکه دا حکومت به وړاندې د خلکو له څه د خیر کارونه وکړي څه سلسلې به وله برابرې کړي ستاسو دې په هکله څه خیال دی صوبانو صاحب خپله ګورې چې څه حال دی نو بس خلک والله چې بس ګډوډ دي نو چې دا حال چې بجلی راځي هم نه او بیلونه دومره سیوی او ګیس د خیره اسیم نشته او په نورو حکومتونو کې به چې کله ګیس لوډ شیډینګ نو دا میډیا به ورپسې وینا کوله دا وارې خو هغه هم غلي دي غږ مږ څوک نشي کولی خو زه بس دا به وایو چې د نورو لم شپېته کاله کتلي دي کوتک هغې هم خراب تراب کو عوام نو د خپل د رهبر ته د رهنما ته وزیر اعظم صاحب ته به لږ غونته کې صبر نور کو امید لرو چې که خیر یې که نه مخکې حالات ښه شي د خیره او که نه ډاکټر صاحب زار وی زار دې ته وفا وی دې ته د خپل رهبر سره خپل رهنما سره وفا وی کومه چې صوبانو صاحب د هغې مظاهره وکړه د هغې خبرې تاسو واورېدې ناظرین او ناظرین تاسو واورېدل چې صوبانو صاحب دې حالاتو باوجود هم دا امید لري د خپل رهبر نه خپل رهنما نه چې هغه به یقینا خلکو له څه د خیر کارونه وکړي بجلی به وله ارزانه کړي ګیس به وله ارزان کړي
روزگار بولا یقینا معاملات ممکن کی او تشه وعده نه تشه لارې نه یقینا بولا څه بندوبست وکړي. دې ته د خپل رهبر سره د خپل رهنما سره وفا وي، دې ته اصل وفا وي او دې ته اصل اخلاص وي. ناظرین نو الله دیو کی ناظرین چې موجوده حکومت چې چا سره په ډېر لوی تعداد باندې داسې مینوالو لکه چې څنګه صوبانو صاحب دی د هغې د تاسو تاثرات او خیالات واورېدل، داسې ډېر مینوال دي چې هغوی د خپل رهنما نه خپل رهبر نه خپل رهبر سره ډېر د اخلاص او د مینې رشته ده او فالوینګ دی او هغوی به هر حال دا غواړي چې هغوی ته د روزګار معاملات چې دي ممکن کړی شي، هغوی ته د ګیس ارزان کړی شي، هغوی ته د پټرول ارزان کړی شي، هغوی دپاره د بجلی کم نرخونه دي ارزان کړی شي، هغوی دپاره د روزمره چې کم د ژوند معاملات دي هغه دې ارزان کړی شي او هغه دې لیول ته راوستی شي چې د غریب سړي د داسې صوبانو صاحب په پهنچ کې وي. ولې چې دا وخت کم صورتحال موجوده صورتحال په موجوده حکومت کې گو چې د دې ذمہداري مونږه یقینا د موجوده حکومت ته نشو ورکولی. ولې چې خلک ښه خبر دي چې دا موجوده صورتحال ولې دی، خو به هر حال داغه خبره کول د سره سره داغه خبر هم اهم ده چې موجوده حکومت ته پته وه چې دا حالات داسې دي، نو دا حالات داسې دي او دا حالات ټیکولو دپاره خلکو دا موجوده حکومت ته او بالخصوص خپل د رهبر ته خپل رهنما ته چې کوم دا وخت وزیر اعظم دی عمران خان صاحب، هغې ته دا دومره لوی منډیټ ورکړی، د دومره مینه او د دومره اخلاص محبت اظهار ورسره کړی. اوس خلک غواړي چې د دې محبت او د دې اخلاص او د دې کم رشتې چې هغه د ریسپانس دی هغه خلکو ته میلاو شي او خلکو د دپاره د هغه وعدې چې کومې ورسره کړې شوي وي هغه دې اوس رښتیا کړی شي، هغه د تشې وعدې نه وي، هغه د تشې د الیکشن نارې نه وي او هغه د تشې لارې نه وي. او دې سره به تاسو نه اجازت غواړم موضوع باندې خبرې سره او نوي میلمه سره به انشاءالله تاسو میلاوم او د دې پروګرام په هکله خپله رای ضرور شیر کړئ. چا چې اوسه پورې چینل نه ده سبسکرایب کړی زه به هغوی ته خواست کوم چې چینل سبسکرایب کړي اور کامنټ ضرور ورکوئ، حوصله افزایی ضرور کوئ. الله په امان.